الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعینو، انسان الله پاک دنیا ته همیشه لپاره نه دی رالیږلی چې انسان به دنیا کې همیشه زندگی تیری، بلکې انسان دنیا ته یو وختي زندگی راغلی دی او دې کوم انسان باندې امتحان او ازمیښت کیږي چې آیا دا انسان په دې کې پاس کیږي او که فیل کیږي. هیڅ یو انسان دنیا کې همیشه نه دی پاتې شوی، او که څوک همیشه نو او همیشه وي نو بیا پیغمبران ډېر حقدارو، صحابه کرام ډېر حقدارو، هغه خلک ډېر حقدارو، تابعین تبع تابعین چې هغوی ژوندي وي، ځکه چې هغوی زما او ستا ډېر ښه و. خو چونکې هغوی د دنیا نه تللي دي، نو په موتا باندې هم مرګ راځي، یقیني به راځي. همیشه لپاره به موږ دنیا کې چې کوم دی نه اوسېږو. دغه لحاظ سره الله رب العزت فرمایي: کل نفس ذائقة الموت. هر نفس چې کوم دی دا د مرګ سکونکی دی، په هر چا باندې به مرګ دا یقیني راځي. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: وایي تاسو د مزو د ختمونکو د څیز چې کوم دی تاسو ډېره تذکره کوئ، نو هغه کوم څیز دی هغه چې کوم دی هغه الموت مرګ دی. دا مزې ختموي، مزې ختمونکی څیز دی چې انسان سوچ او فکر کوي چې په ما باندې مرګ را روان دی، زه د دنیا نه چې کوم دی ځمه، نو دا به چې کوم دی په دنیا کې بیا عیش معاش او په دنیا کې به دا مستي نه کوي. په دغه لحاظ سره زه یو څو خبرې چې کوم دی کول غواړم. په هغې کې یوه دا ده، یو زنانه وه، د هغې یو ماشوم بچی وفات شو، هم دقه یو بچی و، او کونډه زنانه وه، خاوند یې وفات شوی. دغه زنانه چې کله دا ماشوم یې وفات شو، دا ډېر زیاته خفه وه، پریشانه وه، ژړلې. او یو حاکم و، هغه ورته وایي چې زه ستا دا بچی ژوندی کومه، خو دا یو نسخه پکار ده. نسخه څه پکار ده؟ ته ماله د داسې کور نه اوبه راوړه، په دې کلي کې وګرځه چې هغه کور کې مرګ نه راغلی، مړی نه شي. زنانه خوشحاله شوه، زه بچی به مې چې کوم دی ژوندی شي، او حاکم صاحب به اوسو ما له څه ترتیب جوړ کړي، خو زه به اوبه به له راوړم، داسې کور به پکې خامخا وي. زنانه یو کور ته ځي، ورته وایي چې دغه رنګي تاسو که څوک وفات شوی دی، نو خامخا هلته د چا پلار، د چا مور، د چا تره، د چا ماما، د چا نیکه، د چا څوک وفات شوي، بس یو کور ته ځي، تر دې چې د ټول کورونو نه امیده شو، هر کور کې خامخا څوک وفات شوي. نو هغه زنانه نا امیده چې کوم دی حاکم صاحب له راله، ورته وایي چې جي ما ته خو داسې کور میلاو نه شو چې په هغې کې مړی نه دی شوی او مرګ نه دی راغلی. نو هغه حاکم صاحب ورته وایي دغه رنګې ستا په بچي عمر راغی، دا مرګ په هر چا راتلونکی دی چې تا ته به دې کلي کې داسې کور نه ښکاري چې په هغې کې مړی نه دی شوی، په هغې کې مړ نه دی راغلی، نو ستا په بچي باندې به مرګ نه راځي. نو په دغې لحاظ سره محترمو، مرګ دا یو یقیني څیز دی، د دې نه خلاصې نشته. دغه رنګې د حضرت سلیمان علیه السلام په باره کې راځي، وایي هغه بیت المقدس هغه جوړو، بیت المقدس یې جوړو، په هغې باندې کار شروع دی. او په دغې حالات کې د دې د مرګ ټیم هم پوره کېدو واله دی، پوره شو، او دا پیریانو دا کار کول لګیا دي. نو په دغې لحاظ سره الله پاک طرفه د ته ویلی شو چې لکه د ټیم پوره دی،
نو دغه سوچ کوو چې نزا وفات شمه نو دا پیریان خو بیا کار نه کوي بیت المقدس خو نه جوړوي نو دا ته یو ترتیب وښودلی شو چې په دې امسا باندې ته داسې چې کوم داسې ځینې کېده هغه پې کېښودله او په دې حالات کې به د باندې بیا مر راغی چې مر پې راغی نو پیریان دا خیال کړی چې دا خو چې کوم دی اوده دی او هلته دا وفات شوی او پیریان کار کوي تر دې چې هغوی کار هم څه ورسوو او دلته چې کوم دی د دې هغه امسا لاندې هغه وینا هغوی خوړله تر دې چې امسا یې چې کوم دی لاندې ختم شو دا راولیدو نو پیریان ته پته ولګېده چې ښه دا خو وفات شوی او موږ دا کار کوو موږ به ځان باندې دومره تادي جوړه کړې وه نو د دې واقعې نه موږ ته دا معلومه شوه ګوره سلیمان اسلام د الله پاک پیغمبر دی او بیا چې کوم دی په دغه وخت کې هغه د الله پاک یو بهترین کور جوړوي بیت المقدس چې دا قبله هم تېره شوې ده زمونږ په دغه لحاظ سره خو چونکې د هغې وخت مقرر راغی نو په هغې کې هغه ته هم مهلت نه دی ورکړی شوی نو چې د بل چا وخت مقرر راشي هغه به څنګه وروسته شي